مینت ترته کوم. اوس پکې زه یو څو نوجوانان پاسومه وایي نن نښه روژه ده، تا په دې 8 روژو کې ماښام دعا کړې، چېرته سم ناسې د دعا په اراده ناسې چېرته. او صحیح حدیث دی د نبی علیه السلام چې د روژه ماتي په ټیم کې الله د روژهدار دعا نه رد کوي. دا سیده اسمان ته خیږي، سیده پردې نشي کنټرولولی. د دې دعا استقبال کیږي په اسمان کې چې د روژه ماتي په ټیم کې روژهدار دعا. د خدای بندیانو، موږ د سموسو نه او د پکوړو نه او د بریانو نه او د شربتونو نه نه یو وزګار. د روژه ماتي په ټیم کې په تندر دا ارسوله ایستې ونه خورې، خو کښېنه وایه یا الله نن نښمه ورځ ده، نن نښمه روژه ده، ما ته غالبا 21 ورځې وایي پاتې دي. نو چې د اختر سار شو بیا ماښام شو، الله وی دا اعزاز اوس نشته. د اختر په ماښام دعا غواړه، الله وی دا اعزاز پرون ختم شوی دی. دا د پرونه پورې مړه، دا پرون و چې ستا د خولې نه به بدبویي راتله، ما ته د مشکو نه غوره وه، ختمه شوه. هغه ورځې درنه روژهداره لاړې، هغه ورځې خو ته اوده وي، هغو په سموسو پکوړو کې درنه لاړې، هغو درنه په شربتونو کې لاړې. نو دا قیمتي ټیم دی، قیمتي. بچو تم دعاګانې کوي، الله حافظان او عالمان کی، الله پراخ رزق را کی، الله مشکلات میں حل کی، الله غربت میں ختم کی. دا دسی قیمتي ټیم دی، دا دسی مزه یې کوئ. دا صحیح حدیث دی چې دغه ټیم کې الله دعا قبلي. ټوله ورځ روژه ده، وایي یا الله یا الله یا الله زما دا دعا قبوله کړي. الله وی قبوله مې کړله. د دې دعا په اسمان کې استقبال کیږي، ملائک په تمه وي، وی د روژهدار دعا را وختله، د روژهدار دعا را روانه ده، استقبال په اسمان کې کیږي. ستا خو د الله په نزد ډېر لوی مقام دی. دا ته څه کوې؟ ځان له لازمي طور خفیه طور ځان له کښېنئ او دعا غواړئ. دا ډېر قیمتي ټیم دی، دا په دې کې مزه یې کوئ، دا په دې کې مزه یې کوئ، دعا غواړو. چونکې دا عشره یو ورځ پکې پاتې ده، دا د رحمت عشره وه. دا بله عشره چې ده دا د مغفرت ده، په دې کې به الله خلق بخي. هسې نه چې دا 20 ورځې دا 10 ورځې نورې تېرې شي او الله ونه بخي چېرته. یا الله یا الله مونږ ټول وبخه، الله مونږ بې بخنې مه پرېږده، مسلمانان یو الله. ستا د یرې روژه ده، الله ستا د یرې اوبو ته نه لاس کو، ستا د یرې خوراک ته نه لاس کو، ستا د یرې الله هر چا ته وایو چې اني صائم، زه روژهدار یم. الله ستا یو حکم ژوندی کو. او یا الله مسلمانان خو یو کلمه خو ویلې ده، الله ته مسلمان په صف کې ولاړ یو، الله مونږ وبخه، الله مونږ وبخه. استغفار پکې ډیر کوشش کوئ په دې اخیره عشره کې. سید الاستغفار، د ټولو استغفارونو سردار، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. استغفر الله الذي لا